انتہائی په دین باندې مینو غیرتمندو جرأتمندو دلیرو بهادرو سنیانو مسلمانانو رونو او په سټیج باندې ناس علماء کرام خصوصا زمونږ د دې محفل رونق او د دې محفل میزبان او نقیب جناب قاری حضرت العلامہ جناب سفیر احمد مدنی صاحب او دغه انداز کې نور علماء کرام زه دستاسې ټولو اجازت باندې ان شاء الله په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم باندې مختصر لیکن پر اثر خو ستاسو توجه به غواړم توجه به ساتئ ان شاء الله اوچت آواز سره ګوره زه هغه پورې تقریر نه شروع کوم په خپل انداز کې په خپل هغه کیفیت او هیئت کې چې تر څو تاسو ویښ نه یې وایئ توجه به ساتئ ان شاء الله ای ماشومانو تاسو چغې مه وایئ دا مشران ووایئ اواز به راکوئ ان شاء الله په هر خبره باندې په هر لمحه باندې په هر لحظه باندې زما د الفاظو جواب به کوئ ان شاء الله تاسو مشران بیخي و دی جواب نه کوئ دا زما بیان به توجه سره اورئ ان شاء الله زما په بیان کې ګورئ یو خبره ده حاجي صاحب او زما په بیان کې خبره دا ده چې زه د بیان په دې منځ په دې درمیان کې تپوس کوم په دې بیان دوران کې تپوس کوم چې حاجي صاحب قاری صاحب ملګري اسمې ویلي نو بیا چې په ډکه مجمع کې چوپ ودرېږي نو کېدای شي چې بیا د جرمانه کما نو وایي توجه به ساتو ان شاء الله د بیان اخیره پورې به کینو ان شاء الله یو لوز را سره بل وکړئ چې بې ځایه بې ټایمه بغیر ضرورته بغیر عذره به نه پاسو څوک لوز کوي ان شاء الله او چې هغه کوم ملګري ولاړ دي که نه ولاره یې بند کړی دا ښه مزدار دی کورسو ته راشئ دا ټول ملګري کورسو ته راشئ ښه مزیدار علی موضوع او عنوان د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دی جلسہ او پروگرام د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د ولادت خبری بکیگی د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د شفاعت خبری بکیگی د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د ختم نبوت خبری بکیگی د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د عظمت خبری بکیگی د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د عظمت و طاقت خبری بکیگی د آقا دو جہان د رفعت خبری بکیگی مقام او جلسہ زی او عنوان د سیرت النبی دے ولی انویم د آقا د طاقت خبری پدی مجلس کے بکو د آقا د عظمت خبری پدی مجلس کے بکو د آقا د شفاعت خبری پدی مجلس کے بکو د آقا د راج خبری پدی مجلس کے بکو د آقا د معراج خبری پدی مجلس کے بکو د آقا د امامت خبری پدی مجلس کے بکو ولی اونویم د آقا صلی اللہ علیہ وسلم د ختم نبوت خبری پدی مجلس کے بکو انشاءاللہ توجہ بساتو انشاءاللہ جلسہ و عنوان د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زولی اونویم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا کلا راغو پسنگا انداز راغو پسنگا کیفیت راغو پکم حیعت راغو آیا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مور تذکرو کما دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی حضرت آمنہ پرمائی دا چاچے پخیٹا باندے معشوم شی دا چاچے پخیٹا باندے حمل شی آقا دو جہان مور پرمائی زنانو تا تکلیف ہوئی زنانہ مشکت کی ہوئی زنانہ پا مصیبت کی ہوئی زنانہ گرز نشی کولے زنانہ دا کور کار نشی کولے زنانہ چکم دے درون شیز نشی روچتولے زنانہ سپر نشی کولے زنانہ منگے نشی روچتولے زنانہ دا کوئی نوب نشی راقی جولے ہر قسم مشکلات و تکلیف سرمخی آمنہ بی بی پرمائی زدہ آقای دو جہان موریما زما پخیٹا چی
امام الانبیاء شو ما ته تکلیف نه دی محسوس شوی ما ته مشقت نه دی محسوس شوی ما ته مصیبت نه دی محسوس شوی ولی اونوی ما د آقای دو جهان امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مور بی بی حضرت آمنه فرمای چې زبا د مکې په ځمکه باندې تلما د مکې ځمکه شاړه ځمکه ده غریزه ځمکه ده شګلنه ځمکه ده د آقای دو جهان مور فرمای زبا چې د مکې په ځمکه باندې تلما په رب ذوالجلال قسم ما ته به د ځمکه داسې لګېده تا به ویل که زه په مالوچو باندې ګرځمه زه به چې په کوم ځي باندې روانه ومه د نور په ځای به په هغه ځي باندې سوری جوړو د آقای دو جهان مور فرمای زه به چې کوی ته ورسېدم خلکو به ډولچې رایستې خلکو به تکلیف برداشت کو چې زه به کوی ته لاړم د کوی د لاندې اوبه به بره په خپله راختې وي دا د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم معجزات و کرامات تھی امینہ بی بی فرمائی آقای دو جہان زما په خېټه شو ما ته تکلیف نه دی محسوس شوی مشقت کې نه مراغلی مصیبت کې نه مراغلی امینہ بی بی فرمائی د آقا پیدائش چې کېدو د آقا پیدائش داسې طریقې سره شوی و داسې آسان صورت سره شوی و چې زه پوه شوی نه یم چې آقای دو جهان څنګه پیدا شو امینہ بی بی فرمائی زما په کور باندې چې په کومه شپه باندې آقای دو جهان پیدا کېدو په هغه شپه باندې د ستورو قطار جوړ شو دا ستوري زما په انګړ کې راجمع شو د ستورو رڼا شروع کا د ستورو پلکا شروع کا زما په انګړ کې هر طرف ته رڼا وه هر طرف ته پلکا وه دا ستوري سم ځړېدل په کمره کې رڼا شوه په کمره کې معطر بین شروع شو په کمره کې خوشبویانې شروع شوې زه د دې خوشبویانو په تماشه شومه زما د خېټې نه نور وخته زما د خېټې نه د نور شغله ووتله بهر ټول انګړم د ستورو نه د رڼا نه ډک دی دننه کمرم د رڼا نه ښکلې ده ښایسته خوشبویي ده معطره خوشبویي ده ښایسته پیزا جوړه شوه زه د هغه پیزا د هغه رڼا په تماشه ومه چې ومې کتل مخ مې واړو آقای دو جهان رب ته په سجده پروت و اوچت آواز سره آقای دو جهان د راتلو سره په سجده پروت دی ځکه خو غمجن محمد زمان فرمای دا سهار خو نن ډېر مزیدار غوندې ښکاري هر طرف خوشبویي ده قرار غوندې ښکاري جوړ رحمت عالم تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري نن په کور د جانان ستوري سم راغورځېږي یو پړکا یو بهار غوندې ښکاري د راتلو سره سم مې جانان په سجده شو د راتلو سره سم مې جانان په سجده شو د الله سره خاص یو رازدار غوندې ښکاري د راتلو سره سم مې جانان په سجده شو د الله سره خاص یو رازدار غوندې ښکاري آمینې بیبي ستا مبارک مبارک آمینې بیبي ستا مبارک مبارک ستا بچې د نبیانو سردار غوندې ښکاري دا خو امام الانبیاء معجزات تھی دا خو د امام الانبیاء کرامات تھی امنه بی بی فرمای زه د نور په تماشم زه د ښکلا په تماشم زه د خوشبو په تماشم مخ مې راوړو آقای دو جهان په سجده پروت دی د دې وجه نه د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم معجزات بشماره دي امینه بی بی فرمای عبدالمطلب صاحب کور ته راغللو عبدالمطلب صاحب ته بهر چا ویلو چې نسی دې پیدا شولو د عبدالله نور نظر پیدا شو د امینې لخت جگر پیدا شو عبدالمطلب صاحب کور ته راغو ما ورته ویل او بابا جی ته وګوره دا آقای دو جهان دا امام الانبیاء محمد رسول الله خو ډیر ښکلی دی د ښایست جلوې ته نه خیږي د ښایست پړکار ته نه خیږي د رڼا ښایسته شغلې ته نه خیږي عبدالمطلب صاحب ما ته وایي آمینې بیبي تا صرف محمد رسول الله وکتو تا د دې یو ماشوم نظاره وکړله ته ځکه دا وې ته خو د دې مدینې نه چېرته تللی نه د دې مکې نه اخوا چېرته تللی نه ته که ګرځېدلې په مکه کې ګرځېدلې ته که ګرځېدلې
سلیم مدینہ کی ګرځېدلی. عبدالمطلب سے فرمائی آمینی بی بی مانا تپوسو کا ما شام کتلے دے ز عراق تتلے ما بیت المقدس کتلے دے ز فلسطین تتلے ز جرگو مرکو سڑے ز سحر و روزانہ ما خام کی دفتری پہ سرے کو ما تا قسمہ خلق رازی تا ہر چا سر ناشنا کی گا تا ہر چا سر ملاقات کی گی. آمینی بی بی تبا سخ کلی وینی واللہ قدا سخ کلے مام نہ دے کتلے. عبدالمطلب سے آمینہ بی بی تا گیا دا خبری کئی دکا ٹیم کے جبریل امین راگو. جبریل امین وی او بابا مطلبہ او آمینی بی بی تاسو سکتلی دی تاسو مکہ کتلی دا مدینہ کتلی دا مصرب کتلے دے عراق کتلے دے فلسطین کتلے دے مانا تپوسو کئی ما شام کتلے دے ما مشرق و مغرب کتلی دی ما جنوب و شمال کتلی دی ما دا ہر طرف نظارہ کردے دا ما انبیاء تا وحی روڑے دا ما یوسف کتلے دے ما دا یوسف جمال کتلے دے ما دا موسیٰ کمال کتلے دے ما دا عیسیٰ خلا کتلے دا ما ادریس و شیز کتلے دے ما نسان ابن ثابت وی وآسن من کلم ترکت تو عینی دا زخ کلے شام نہ دے قتلے مان نہ دے قتلے دا خو اتفاق تے وآسر لم ترکت تو عینی واجمل من کلم ترد النساء تاسو بدا زخ کلے سو گو رئی پر رب ذوالجلال قسم چی مور دغا شانت خکلے سے گولے نہ دے. تاسو به داسې ښکلی وګورئ څه مور زیږولی نه دی نو چې مور زیږولی نه تاسو به وګورئ څه. جی ها د دې وجه نه د آقای دو جهان کمال د آقای دو جهان نوال د آقای دو جهان جمال هغه اعلی دی. که یو خطیب شروع شي او اوس نه لګی تر سبا سحر او د سبا سحر نه بیا سبا تر را ټیمه پورې د آقای دو جهان سیرت او صورت دا ختمیږي نه. دا آقای دو جهان شمایل او فضائل ختمیږي نه. زه به صرف دومره ووایم چې آقای دو جهان ولی ښایسته به نه ولی به کمال والا نه چې الله داسې پیدا کړی نه دی د آقا پرنګه خویونه خصلتونه یې چاته ورکړي نه دي. ووایم په دې الفاظ ووایم چې الله غفور الرحیم دی محمد رؤوف الرحیم دی که الله رؤوف الرحیم دے محمد غفور الشکور دے. ولی انوے ما کہ محمد الرسول اللہ مصطفی دا دا اللہ اطاعت گزاری دا کہ دا اللہ اطاعت تے دا محبوب اطاعت تے دا اللہ سرا راز و دنیاس خبری چکے دا محبوب علیہ السلام سربا پہلے زندگی جوڑے رابطہ با جوڑے اگر سربا واسطہ جوڑے. جی ہاں ولی انوے ما کہ آقای دو جہان پا دنیا کی نوے نبت پیدا ہوئی نبز پیدا ہو ما اللہ چکم دے دراج والا دے مصطفیٰ دا میراج والا دے. آقا کا نوے نبتوی و نبزوم دا دی وجنا دا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سر مینا او دا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا زمنگ استاسی دا ایمان حصہ دا. کو بو سر انشاءاللہ اوچت آواز سر کو بو سر انشاءاللہ لگنور پوچت آواز سر کو بو سر انشاءاللہ. اخیری او دو خبر کوما دا عربی او شاعر دے 40,000 اشعاری لکل. جی سفیر احمد صاحب 40,000 اشعار دا حضور علیہ السلام پا مدح کیو لکل او اخیرہ کے دا جملوی تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے کلام ہے ابلا مدح باقی ہے. یا رسول اللہ ماستا صفت کولو زندگی تمام شلا. یا رسول اللہ ماستا صفت کولو فکر ختم شلو. یا رسول اللہ ماستا صفت کولو سوچ ختم شلو نظریات ختم شل احساسات ختم شل جذبات ختم شل الفاظ ختم شل جملے ختم شوی سیایانی ختم شوی کلمون ختم شل کاغذون ختم شل زندگی تیر شوا پملا کو بیشم نظر ملارو شپی تیر شوی ورز لاری دا زندگی اغد نوجوانی ٹیم ختم شو. یا رسول اللہ عرص ختم شل عرص ران اللارل خوب رب ذوالجلال قسم. آخری شیر کے دا الفاظ وی تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. یا رسول اللہ عرص خو ختم شل خستا مدح وسم باقی دا. دا رسول اللہ مدح نہ ختمی
د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول د ایمان حصه ده. کوو به ان شاء الله اوچت اواز سره کوو به ان شاء الله. او اخیری خبره درته بالکل وکړم، د امیر معاویه صاحب زمونږ کشر د دې بنات خوانیم کوي، د هغه کراچۍ نه راغلی دی. اخیری خبره د رسول الله سره مینه څنګه کول دي؟ ایا داسې د رسول الله سره مینه کول دي چې دا موږ راغو جلسه مو اورېده او اوس په دې ځای نه لاړ شو بس کیسه ختمه؟ داسې مینه به کوو که د رسول الله په هر سنت باندې به عمل کوو؟ اوچت آواز سره څوک به په هر سنت باندې عمل کوي؟ کوو به انشاءالله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم که لار د جهاد خپله کړې ده، که د تبلیغ خپله کړې ده، که د تصوف خپله کړې ده، که د تدریس خپله کړې ده، که حضور علیه الصلاة والسلام د مظلوم سره ولاړ دی، که حضور علیه السلام د ظالم او جابر سره جنګېدلی دی، که حضور علیه السلام د خپل عزت او ناموس دپاره صحابو ته حکم د جهاد کړی دی، که پیغمبر پاک د صحابو د تحفظ دپاره تشکیل کړی دی، هغه ټولې خبرې به خپلوي انشاءالله. او دې مشرانو ته وایم د دې خپلو نوجوانانو لږ غونته سر راواړوئ. نن سبا 2025 په دې زمانه کې دا کشران چې څومره دي دا ټول دا هغه انداز کې لګیا دي او هغه حالتو کې لګیا دي په موبایل باندې چې زما سوچ سره خو زه چې کوم سوچ کوم نو ایمان او اسلام بالکل په مونږ کې اړو ذره برابر هم نشته دی. مخکې خو بچاوی چې نیم تللی دی او نیم پاتې دی، اوس ذره برابر هم نشته. نن زما د کشر نوجوان حالت د حضور علیه السلام د لارې نه جدا دي. زما د نوجوان په ګیره کې نن چې کوم دی پرینچ دی، زما د نوجوان ګیره چې کوم دی د دې طرف نه مکمل صفا ده او برید دا ساتلی. ولی حضور علیه السلام ویلي چې برید وهی ګیره ساتئ، دوی برید دا وساتي او ګیره د دې طرف نه وای. کم سټایل چې کوي ټای چې اچي او کوم لار باندې چې روان دی دا خو پرېږدئ، زما طرف ته توجه کوي، دا خو پرېږدئ. په ټیک ټاک باندې زما ستا کشر نوجوان نسل چې کوم انداز سره شروع دی، ای بابا ته په دې کیسو نه پوهېږي. بابا جي تا سره کم موبایل دی؟ نشته در سره؟ ساده موبایل دی، هغې کې هم د مار ګیم کېږي. خو بهرحال دا ټچ موبایل نه بابا جي ته نه خبر. په دې ټچ موبایل کې په ټیک ټاک باندې لایو ګیمونه کېږي او په لایو ګیمونو کې یو نوجوان د یو نوجوان جنۍ ته د یو مسلمان جنۍ ته وایي څه ورته وایي الکه وې چپ شه، ټول بیان دې راله خراب کړو مړه. یو نوجوان او یو نوجوانه جنۍ په ټیک ټاک باندې آنلاین ګیمونه کوي او آنلاین لګېوي او ورته وایي کو دې بیلو کمیس پراته په الټه کې، کو دې بیلو پرتغاغ پس پړی، کو دې بیلو سر نه به لوپټه کوزې، کو دې بیلو ماس په کوزې. او زمان نوجوان ورته څه وایي که تا وبیلو بربنډ به راته ودرېږي، ګیره به راته خرې، برید به راته خرې، سر به راته کټاکې. او بابا د دې نوجوانانو نه ته نه خبر چې کوم انداز کې دوی شروع دي د حضور علیه السلام د لار مخالفت کوي. والله العظیم زه وایم چې په نن زمانه کې اسلام ته څومره نقصان مسلمانانو ورکو دومره بل چا نه دی ورکړی. موږ چې کوم انداز سره شروع یو کوم لار مو خپله کړې ده او غیرت مو څه دی؟ غیرت مونږ دې ته وایو چې په دې کوناټي باندې تماچه وتړو او په لارو کې ګرځو راګرځو ټوپک څنګ ته واچو. یاره جي بس خیر دی، قانون دې مونږ ته څه نه وایي او قانون دې مونږ ته خبرې نه کوي، دا خو زمونږ مجبوري ده. تا چې دا ټوپک او تماچه په دې کوناټي وتړل دا خو د غیرت دپاره خلکه تړي. زما خور او مور چې کوم دی عزت په لندن کې ښکاري، تا دلته تماچه په کوناټي تړلی، تا دلته ټوپک څنګ ته اچولی دی. او ټوپک خو هغه خلک اچوي چې کم فلسطین ته روان دي، جناب مشتاق صاحب او جناب مظهر سعید صاحب، ټوپک خو هغه خلک اچوي، ټوپک خو هغه خلک اچوي کوم چې افغانستان کې امریکا په ګونډو کو انشاءالله اوس په فلسطین کې اسرائیل په ګونډو کو انشاءالله. د دې وجه نه د حضور علیه السلام زندگی به خپلو به انشاءالله. او اخیری خبره ته کوم دینه بعد درته خبرې ختموم بس دی بالکل اخیری خبره. اے نوجوانانو تاسو ته وایم ډېر زیات نوجوانان یاستئ، سوال درته کوم د دې خپل مور او پلار ډېر قدر وکړئ. کوو به انشاءالله. زمونږ د مور او پلار حل سئ، منګه د خپل مور او پلار دومره بې قدري کوو 10-12 زامني چې کله په غېږ کې لوبئ یو ورته وایي زما امی ده،
بل ورته وایي زما امی ده، یو ورته وایي زما مور ده، بل ورته وایي زما مور ده. چې کله تقسیم وشي یو ورته وایي بیبي ستا شوه، بل ورته وایي بیبي ستا شوه. بیا د بیبي د دوایي ضرورت هم نه پوره کیږي. بیبي وایي که دې پلاني ته د دوایي ووایم انکار راته ونه کي نور به مې ورته د زړه نه ازار وځي. که دې بل ته ووایم ښځی خبر نه شي، که دې بل ته ووایم خواښې خبر نه شي. د بیبي بیا دا انجامي، د دادا بیا دا انجامي. نو د دې وجې نه انشاءالله العزیز منګ او تاسې به د حضور علیه السلام سیرت خپلو. او په دې اخیره کې چې په دې تک تک کې زما نو د صحابه کرامو په زندګیو په سیرت او صورت په عمل کو اله به حضور علیه السلام ته رسو کو به انشاءالله. زما د ورور چې ما ته دعوت راکو د صحابه و اشعار یې ویلو او د صحابه و الفاظ یې ویلو. زه په دې تلو کې زه چې هر ځای تقریر وکړم خو چې د صحابه کرامو خبرې مې نه کړي قسم دی هغه تقریر نامکملي، هغه جلسه نامکملي، هغه خطاب نامکملي، هغه الفاظ نامکملي. زه ولې ونه وایم که د حضور علیه السلام سیرت بیانېږي، که د حضور علیه السلام صورت بیانېږي، د حضور طاقت بیانېږي، د حضور عظمت بیانېږي، د حضور غیرت بیانېږي، د حضور کمال بیانېږي، د حضور نوال بیانېږي، د حضور جمال بیانېږي، د حضور ښکلا بیانېږي، د حضور معامت بیانېږي، د حضور وفات بیانېږي، د حضور تمامه زندگی بیانېږي. دا موږ ته صحابه کرامو را رسولې ده. کو بل هغه جماعت تاسو ان شاء الله په دې اخیره کې هغه یو مولا ته د جواب کوم او بیا د اجازه تخلم. ستاسو په ټیک ټاک باندې یو مولا دی او هغه وایي څوک چې د صحابه کرامو ګستاخي کوي وایي دا کافر نه دي، او که څوک یې کوي دې کې بیا وایي مختلفې ډلې دي، بعضې کافر دي او بعضې نه دي کافر. زه تاسو نه تپوس کوم او حاجي صاحبانو او ناستو نوجوانانو ستاسې مور ته چې څوک کنځل وکړي وایي تاسو د هغې سره تعلق ساتئ اوچت آواز سره. ستا پلار ته چې څوک کنځل وکړي تعلق سره ساتي ولې د ابوبکر صدیق نه ستا د پلار عزت ښه دی، د عایشه نه ستا د پلار عزت ښه دی. زه وایم د صحابه کرامو د ادنا صحابي ګستاخیم کفر دی. په شیعګانو کې فرقې مرقې نشته، شیعه ټول په ټوله کافر دی. په رب ذوالجلال قسم دی چې څوک د شیعت په کفر باز کوي باز ته تیار یو. په شیعګانو کې په 12 فرقو کې یو فرقه داسې نشته چې هغه د ضروریات دین نه منکر نه وي، هغه د صحابه کرامو د تکفیر قائل نه وي، هغه د عقیده د بدا نه ساتي، هغه عقیده د تعریف قرآن نه ساتي. زه وایم ټول په ټوله کافر دي. او ته خو ته کافر نه وې. موږ وایو څوک چې د دوی په کفر کې شک کوي موږ هغې ته هم کافر وایو. وایو که نه وایو؟ اوچت آواز سره. او دا زه نه وایم، دا امام اهل سنت په ارشاد الشیعه کتاب کې لیکلی دي من توفق فی کفرهم فهو کافر. چا چې د شیعه په کفر کې شک وکړو دا سړی هم کافر دی. وایي د شیعګانو د کفر دپاره به د هغوی په کفر باندې به نارې او چغې سورې وو که نه به وو انشاءالله. دنیا ته به ښکاره کوو که به نه ښکاره کوو انشاءالله. او دوی خو خپل ایمان ثابتوي. زه وایم په رب ذوالجلال قسم چې په کائنات کې ابوبکر مؤمن نه، عمر مؤمن نه، عائشه مؤمنه نه، عثمان مؤمن نه، معاویه مؤمن نه. په رب ذوالجلال قسم په کائنات کې څوک هم مؤمن نشته دی. دا زمونږ چیلنج دی. په دې وجه نه صحابه کرامو موږ ته دین را رسولی دی. زه هغې احترام به کوو، د هغې قدر به کوو، د هغې مدح به کوو او د هغې د صفای صحابه او د دفاع صحابه چغې به هر ځای کې وو به انشاءالله. بس په دې اخیري کې صرف جواب راکئ. زه سوال کوم تاسو جواب راکئ بس بیا ځمه چپړې مې دا دی واچولې. وایي دین موږ ته چا را رسولی دی؟ صحابه او چا را رسولی دی؟ اوچت آواز سره. دا مشران هم وایي چا را رسولی دی؟ دین چا را رسولی دی؟ شریعت چا را رسولی دی؟ طریقت چا را رسولی دی؟ غیرت چا را رسولی دی؟ اسلام چا را رسولی دی؟ قوانین د اسلام چا را رسولی دی؟ بیت المقدس چا فتح کړی دی؟ ایران چا فتح کړی دی؟ روس چا فتح کړی دی؟ فارس آتشکدی چا ماتې کړی دي؟ د پیغمبر سره جهاد ته څوک تللی دي؟ پیغمبر سره تبلیغ ته څوک تللی دي؟ پیغمبر سره درس چا کړی دی؟ پیغمبر نه سبق زده کړی چا دی؟ پیغمبر سره مینه چا کړی ده؟ د پیغمبر سره محبت چا کړی دی؟ د پیغمبر پاک سره بهر وتلو والا څوک دي؟ وایي پیغمبر سره بهر وتلو والا څوک دي؟ اوچت آواز سره څوک دي؟ قرآن چا محفوظ کړی؟ اوچت آواز سره قرآن چا محفوظ کړی؟
आयात चामा पुष्कळी बैना चामा पुष्कळी आयात चामा पुष्कळी निशाना चामा पुष्कळी ब्यारा जाई पयव आवाज सरवय पयव अंदाज सरवय सहाबा 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 ले शौक से नाम सहाबा का गर चर्चा आम सहाबा का गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला ताम सहाबा का।